نو د مور د پلار زه درې درجه حق دی ځکه هغه تکلیف ډېر تیرګړو صبح ذکر یو کال پورې سکم خوې بچې په خېټه ساتل بیا سمو خیال دی چې دا بچې سنبالیږي نو سو زره کرته به دې د بچینا په دې ښي لاس باندې ګندګي وینځلي او قسم دې که د هغې په مخ او تندي کې څه خفقان هم راغلی ګندګي هم دې صفا کې بې سینې سره راجوختم کړي چې د بچي نه بر راشي که یو ځل د سپین ګیري والد او د بوډۍ مور په جامو او بستره کې ګندګي وکړه نو د بچي تندي ته ګورئ قسم دې بیا ورته مرګ غواړي وَإِنَّهَمَ گناہ کبیر دادا و بکاء الوالدین من العقوق مور پلار جاڑی سترګو نه اوښکې روانې دي د بچو د نافرمانۍ د وجې نه مور جاړي پلار جاړي داسې ګوره دي یو ځل موږ د جمعې موږ کې یو بوډا راغلی او تکه سپینه ګیرې په چغو شو ما اول کلار کوم یې څه چللی په غټ غټ یې وجاړل د بچو د لاسه یې جاړل ویږي په خبره باندې نو دا څنګه مسلماني ده چې ته د چا نه پیدا یې چا وړوکی لوی کړی هغه ستا د لاسه چغې وي هغه ستا د لاسه چغې وي جاړي یو ځل یو سپین ږیري راته ووایي په ما ویښته داسې نیغ نیغ ودرېدل وایي زه پېشمري چې راپاسم زوی له خیرې سوچ وکړئ یو سپین ږیری دی بوډا دی داسې خفه دی چې پېشمني بچي پسې څه کړي لاس یې اوچت کړي مور پلار ګوره خیرې نه کوي خو دا ډېر مجبوره شوی تاسو خپل بچي لرئ څوک چې نه لري یا خو په مسله نه پوهېږي خپلو بچو ته مور پلار خیرې نه کوي خو چې دا پېشمني شروع کړي دا مجبوره شوی نو ولې خپل مور پلار ځان ته ودرې خیرو دپاره ابن عمر رضی الله عنه د به تاسو مخکې واورېدل چې ډېر حجونه به کړل نو اکثریت به دی په حرم کې و ځکه زر عمرې چې برابر او شپېته حجونه یې کړي نو دی په طواف ستړی شوی او ناست و یو یمني سړی او طواف یې کولو او مور یې په سر کړې وه د الله په کور کې مور په سر کړي اوچته کړي د بوډۍ مور ده او د الله د کور نه ګرځي او یو شعر وي انی لها بعیرها المذلل ان ازعرت رقابها لم ازعری ویزد دی مور د پاره داسم لکه یو تابعدار اوخ او د خلقو سورلۍ که یریږي تریږي زه یریږم نه ثم قال يا ابن عمر اتراني جزيتها وی ابن عمر تو گمان کے چماغن دمور حق ادا کو ایوی حق میں ادا کو کنا پسر کڑے میرا ادا کم ملک نہ میرا ہوستے اور اللہ کور نے گیر چاپے رگر سو قال لا ولا بزفرة واحدة د صحابه د خبرو ته وینا قسم دې که حق پورا کولې شي که ټول عمر وګرځې کنه نو دا غستا د پیدایش هغه یو د یو بدلم نشي کوزولی ځکه د بچي پیدا کېدل د مور د مرګ خبره وي هغه یو نه دی د یو اجر نشي بدلم نشي کوزولی نو د مور د یو زیرګي ټول عمر که په سر وګرځې د یو د یو زیرګي هغه حق مدا کولی نشي مولا عبدالحق صاحب رحمت الله تعالی علیه چې د دارالعلوم حقانی بانی دی او چا چې کتلی او یو لوی الله والا شخص مولانا به ډېرې کمې خبرې کولې که ته به ناست وي په ګنټو ګنټو کې به دی خاموش ناست و که تا به څه ووایي جواب به یې درکړو ځکه چې وفات شو نو ډېرو شاګردانو یې ووایي چې موږ په ټول عمر کې د خولې نه سپکه خبره نه ده اورېدلې
وردرانه خلق پدی پیجن دا دومره کار چې الله علیه سلسله روانه ده دا به څوک نه وایي چې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د خلینا د چا د زړه د ازارېدو خبره شوې وایي مورې ما ډېرې ژړل شاګردانو ورته تسلي ورکوله مولانا ژړا نه بس کوله چا ورته حضرت خپل خلکو له تسلي ورکړي خپله ژړا نه بس کړي وایي دا خو راله ووایي چې په څه ژاړې مور خو به مې هسې مړه کېده الله وایي کل من علیها وایي دا دارالعلوم د دې په دعا چلېدو جاړم په دې چې مدرسه ختمه شي څه پوه شوې په خبره جاړم په دې چې دا ټول نظام د مور په دعا مې چلېدو خفه په دې مدرسه ختمه نه شي نو کیسې مې لوی سړی دی مکه مکرمه کې او د هغه په وعظ نصیحت الله ډېرو خلکو له خیر رسولو و یو کس دې تپوس وکړو چې ښځه مې دا وایي مور مې دا وایي زه څه وکړم نو هغه ورته وایي د مور پلار بدل نشته او د دې نورو څیزونو بدل شته ښځه که یو نی بله وایي که بله وایي خو مور دغه یو ده بله کیدی شي پلار دا یو دی د کوم شي چې بدل نی هغه خبره ومنه څه پوه شوې په خبره باندې ایسوک مثال دوست دی بل به پیدا شي رور به دی بل پیدا شي خو مور پلار زما عزت مندو بل نه پیدا کیږي مور پلار ډېر خفه کیږي ای ته نه چرګانه ګډان نه غواړي وایي پیاز دي خو په نیاز دي زموږ یو ملګری دی او بیمار هم دی الله دې صحت ورکړي هر کال عمرې ته ځي ډېر نیک سړی دی اوس یې والده وفات شو الله دې ورته بخښنه وکړي سره زموږ د ټول عمر تګار نو کنه بابا سره حرم کې ناستو عالم کې غل الله ډېر وس ورکړو مالې وی ګوره مور سره خبرې کو نو چې دوه خبرې وی کې وای بچیا بس کنور در باندې پیسې راځي عالم کې کا اور سره ټول ورځ خبرې کولې نو داغه په پیسو کې فرق نه راتلو الله ول ډېر څه ورکړو دا نو حرم کې وګوره ناس مالې ګوره مور لمه دا اوس ما سره دوه خبرو نه سیوا نه کوي نو چې دوه خبرې ویو کې درې مشي ویو هغه بس کا بچیا پیسې در باندې راځي نو مور پلار په دې بچو په خبرو د کېږي چې په د باندې پیسې راځي د باندې دا کېږي نو زما عزت مندو چې د مور پلار خدمت وکړو سبا به تانم پیدا استابم خدمت کوي بل دا د جنت هم دی او دا د دوزخ هم دی د مور پلار په خدمت او په دې باندې چې څوک کوم مقام ته رسېدلي محمد ابن سیرین رحم الله د خوبونو د تعبیر امام او تعبیر مشهور و یو ورځ مدرسې ته راغی یو طالب العلم ورته وایي بېګاه مې په خوب کې کتې مخ دې د څوارلسمې د سپوږمۍ په شان پړه کېدو هغه ورته وایي بچیه خوب دې صحیح کتلی وی بېګاه ما مور ته په خپو چاپي کوله نو دا حدیث مې مخې له شو چې جنت د مور او پلار په خپو کې وی ما د مور دا خبرې راواخیستې په دې مخ مې بګلې په دې ګیله مې بګلې د محبت په وجه وی دا د مخ پړکا چې دې کتلې بچیه خوب دې صحیح محمد ابن سیرین د خپل دور مشهور تابعی دی او د تعبیر الرؤیا امام دی خوب دې صحیح کتلې بېګاه به ما د مور خپې راواخیستې کله چې مور پلار مړه وي ورسره احسان وکړئ خو رواج مه کوئ سم کار وکئ چېرته مدرسه کې ولګوه چېرته بل ځای کې ولګوه چې دا مې د دوه رکاته نفل ونیسه هسې هم د بچو په دې عباداتو کې د مور او پلار برخه ده خو ته تلاوت کوه